میلاد یا پیدائش ته ویل کیږي یا میلاد د پیدائش ځای او د پیدائش وخت ته ویل کیږي دې محافل ته مونږ او تاسو نوم د میلاد ځکه اخلو چې معمولا علماء کرام په دې محافلو کې د نبی علیہ السلام د ولادت با سعادت احوال بیانوي په ضمن کې دا خبرم کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت په کومه میاشت کې شوی د زمان ذکرم وی د دې ذکر هم کیږي چې د نبی علیہ السلام ولادت په کوم ځای کې شوی د مکان ذکر هم وی د مبارک د پیدائش د ځای او د پیدائش د وخت دریوانه احوال په دغه سه محافلو کې بیانېږي ځکه زمونږ او ستاسو عوام او خواص دغه سه مجلسونو ته نوم د میلاد وځکئ او وایي چې نن د میلاد مجلس دی یا د میلاد محفل دی بنا پدې باندې چې میلاد کې د غدری شیان بیانېږي معمولا زه مختصرا د دې دریوانو ذکر درته کوم معزز سامعینو د میلاد یا معنا وا د پیدائش وخت زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم پدغی بہترین میاشت کې چې د ربیع الاول میاشت ورته ویل کیږي د راجح قول مطابق د دې میاشتې 12 تاریخ او د دوشنبه ورځ وه د صبح صادق ټیم وه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته سترګې وغړولې میاشم دا وه د راجح قول مطابق د دې میاشتې 12مه ورځ وه او بیا د دوشنبې ورځ وه او د سبا ټیم وه نبی علیہ السلام دنیا ته سترګې وغړولې بیا چونکې دا میاشت دا په کال کې دننه وي د میاشت عربان ربیع الاول وی د ربیع معنا د پسرلی او دا ربیع الاول او ربیع الثانی چې ورته وی نو معنا اوله میاشت یعنی اول پسرلی او دا دویمه میاشت ربیع الثانی د پسرلی دویمه میاشت وی زموږ ستا خوږ پیغمبر د دغه پسرلی په میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی او میاشت خو چونکې په کال کې داخل وي او دا اسلامی تاریخ چې موږ او تاسې وګورو ځینې کلونه داسې دي چې هغه ځان ته یو ځانګړی نوم لري دا کم کال کې چې نبی علیہ السلام دنیا ته سترګې غړولې او دغه د ربیع الاول میاشت په همغې کال کې وه په کتبو د تاریخ او د سیرت کې دغه کال ته د عام الفیل کال وایي د فیل والا کال فیل څه معنا قرآن کریم کی او سورت دے سورہ اللہ تعالیٰ فرمائی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تاسو دا علماؤنا اوریدلی ابرہا یو ظالم بادشاو اگا د خپل وطن نه د خپل لښکر او د فوج سره را روانو په دې اراده باندې چې زم خانه کعبه بړنګه کم او د خانه کعبې بې عزتي به وکم کله چې رانږدې شول نو د رب العالمین کور او د توحید مرکز و الله تعالی دغه مرکز د توحید ساته بس رب العالمین ابابیل مرغان پر لپسې راولېږل او د هر یو مرغه په خوله کې یو کاڼی و په هغې کاڼي باندې د هغې صاحب نوم لیکلی شوی و چې دا کاڼی به د چا په سر باندې راغورځېده دا مرغان د خلکو د سرونو د پاسه ګرځېدل او په دې خپلو خولو کې به یې دا تیږې نیولې وې بره نه به یې راخطا کړې دومره یو عجیب طاقت رب العالمین په دې تیږو کې اچولی و چې د چا په سر باندې به دا تیږه ولګېده لاندې به د ده د سورلۍ نه یې ووتله
بس رب العالمین دا ټول لخر ریز مریض کا هغه کال چې دغه واقعه پکې پیښه شوې ده په تاریخ کې دغه کال عام الفیل وی یعنی دغه فیلانو والا کال چې په کم کال رب العالمین د فیلانو خاوندان هلاک کړي و نو دا کومه میاشت چې په دې کال کې واقع و دې کال ته عام الفیل ویلې او دې میاشتې ته چې دې میاشت د ربیع الاول ویلې په دې میاشت کې زما او ستا خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم دنیا ته سترګې غړولې دا د نبی علیه السلام د ولادت زمانه وه دا چې مبارک پیداش نو د پیدایش احوال د محبوب څه شی و دوستانو دا ځان ته یو طولاني مبحث دی او علما او محدثینو په ځانګړي بابونه وضع کړي دي ولادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ خو شوی خو په داسې انداز چې کله مبارک دنیا ته سترګې راغړی دا ورځې داسې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد گرامی حیات نه دی د یو قول مطابق 5 میاشتې راځي د یو قول مطابق 2 میاشتې راځي بهر تقدیر دومره انداز خبره اتفاقی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېده نو والد محترم نه و حیات دا چې د ده مبارک د پیدایش نه وړاندې والد ګرامی څومره موده مخکې وفات شوی و نو څوک 5 میاشتې یادوي څوک 2 میاشتې یادوي څوک د دې نه زیاته موده او څوک د دې نه کمه موده یادوي خو په داسې انداز کې مبارک دنیا ته سترګې راوغړولې چې والد ګرامی نه و حیات احوال د ولادت څه شی و سپیخی وشولی د مبارک د تشریف آوری سره دنیا تا معزز سامعینو اهل سیر و اهل التاریخ لکلی دی چې د نبی علیہ السلام په تشریف آوری سره دنیا ته یو څه عجایب خلکو ته په نظر راغلیو د هغې عجایبو د جملې نه یوه عجیبه دا وه چې کله د مبارک پیدا کېده نو ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم مختونا مسرورا نبی علیہ السلام په داسې انداز کې پیدا کړی شوی و چې د مبارک نو هم پرې کړی شوی و او د مبارک په داسې انداز کې پیدا کړی شوی و چې مبارک د پیدایش سره سره هغه سنت کړی شوی و زما او ستا خوږ پیغمبر رستو چا نه دی سنت کړی دا نو کله چې یو ماشوم د مور په خېټه سکونت کوي دا د مور د وجود نه چې ماشوم غذا اخلي دا غذا د هغې کلمې په واسطه باندې اخلي بیا چې کله ماشوم سترګې وغړی دنیا ته نو د ماشوم خاندان هغه کلمه کټ کوي خو زما او ستا خوږ پیغمبر دنیا ته په داسې حالت کې سترګې راوغړولې چې دا نو هم کټ کړی شوی و او مبارک سنت پیدا شوی دی راز دی کې څه شی و طبعا خلق ماشومان کال بعد یا مغه وخت یا 2 کاله بعد څه موده بعد سنتوي خو چون کې زما او ستا خوږ پیغمبر د رب العالمین محبوب الله تعالی د ابتدا نه سنت کړی شوی پیدا کا د دې دپاره چې وروستو د ده مبارک په عورت د چا سترګې ونه لګېږي امام بخاري او نورو محدثینو یو حدیث راخستی کله چې د خانه کعبې آبادي کېده خلق لګي او تیږې راځغلولې نبی علیہ السلام هم په دې صف کې عمر کم دی د مبارک هم ولاړ دی او دیم تیږې راوړي د خانه کعبې د آبادۍ دپاره یو وخت کې چا ورته وویل چې دا خپل لباس ته لرې که چې کم لنګ دی اغوستی او دا لنګ په اوږه باندې کې د تکلیف به درته نه وي چې دا کمې تیږې ته راخلي دا به لاندې دا لنګ دی وي د پاسه به تیږه ورباندې ایښې وي تکلیف به نه محسوسوي روایاتو کې راځي چې کله مبارک فرمای ما د لنګ د خلاصولو اراده وکړه یو حالت را باندې راغی او بېهوشه را پرېوتلم وروستو څه موده چې بېرته په هوش کې شوم صحنې ته ګورم چې خلک لګیا دي آبادي کې یا د آبادۍ نه فارغ شوي راز په دې کې څه شی وه چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم هغه د خپل ماشومتوب په حالت کې مبارک اراده د دې کوي چې لنګ پرانځي او بیا په
اوږه کیږي او تیږه په هغې باندې کیږي رب العالمین هغه صحنه خلکو ته نه ښایي مبارک باندې او حالت تواري کیږي چې لنګ خلاصول دا خو په خپل ځای باندې پاتې شول هغه تیږې وړل هم پاتې شول ولې زما او ستا خوږ پیغمبر د رب العالمین محبوب و الله تعالی د دغې بهترین پیغمبر هر اړخیزه حفاظت کو هر اړخیزه د مبارک ساته نو د دې وجې نه شارحین لیکي چې زما او ستا خوږ پیغمبر رب العالمین سنت کړی شوی پیدا کړی او درېم عجیبه چې د مبارک دنیا ته سترګې راوغړولې او د مبارک د تشریف آورۍ سره هغه عجایب خلکو ولیدل طبعا کله چې یو ماشوم پیدا کیږي د زنانه سره څه نورې زنانه ناستې وي په وخت د ولادت د ماشوم کې د نبي علیه السلام په کور کې هم یو څه زنانه ناستې وي یو د هغې زنانو نه ام عثمان ده دا مبارک وایي چې کله نبي علیه السلام دنیا ته سترګې راغړولې وایي زه په دغې صحنه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې حاضر وم وای کله چې د مبارک دنیا ته راته وای بره د اسمان د لوري به مونږ کتل رڼاګانې به راغلې او کله چې به دا رڼاګانې زمونږ د دې کور او د دغې ځای هغه چت او اندازې ته راورسېدلې وای دې ځای کې به دا رڼاګانې خورې شوې بیا به رڼاګانې د بره نه را روانې وې چې دې ځای ته به راورسېدلې او دا به خورې شوې او د محبوب خپله مور حضرت آمینه رضی الله تعالی عنها مبارک بیبی فرمای وی چې کله نبی علیہ السلام دنیا ته سترګې راوغړولې وی د مبارک د پیدایش او د ولادت نه بعد یو فضا کې ورنا را خوره شوله وی داسې عجیبه رڼا وه چې د هغې رڼا په توسط باندې الله تعالی ما ته د عربو ډېرې جزیرې راوښودلې او ما په سترګو باندې ولیدلې یو د مبارک خوب و چې مبارک کوي هغه دوران کې چې کله نبی علیہ السلام زما په خېټو وای دې دوران کې ما یو خوب لیدو خوب داسې و چې زما د وجود نه یوه رڼا بیرون شوه او دا رڼا دومره تیزه رڼا وه چې د دغې رڼا په وجه باندې ما ته رب العالمین د شام قصرونه راوښودل صحابي مبارک ته بیا وروستو نبی علیه السلام فرمایلي وه چې زه د خپلې مور بیبي خوب یم چې کوم خوب هغې لیدلی و چې زما د وجود نه یوه رڼا بیرون شي او د هغې رڼا په توسط الله تعالی ما ته د شام قصرونه وښایي تعبیر د خوب د والدې محترمې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو چې د ده مبارک په توسط باندې الله تعالی د دین اسلام رڼا د دنیا کنج کنج ته ورسوله نو داسې عام خوبونه عامې زنانه نه ویني ښه تاسو که فکر کړی ډېر خلک چې دا نورې دروازې پې بندې شي او هغه د ګستاخۍ او د بېادبۍ انتها ته ورسېږي د خدای تعالی په دوستانو خولې ولګوي اولیاو پسې شپه ورځ وغاپي صحابو پسې وغاپي هغې ګزاره نه کېږي هغې د بېادبۍ په چوکاټ کې پښه ایښې وي آخري وارې بیا په دې باندې وي چې چېرته منبر ته پاسېږي درس کې ناست وي د خپلو شاګردانو ته او سامعینو ته دا ټکي وایي که چېرته انبیاء کرامو څه شی کولی شوی نبي علیه السلام به خپل مور و پلار د جهنم نه بچ کړي وای د نبي علیه السلام مور و پلار وایي وګوره دنیا نه د کفر په حالت کې تللي دي عیاذا بالله بیا په دې باندې خپلې ژبې را سرخی او په دې باندې هغه د خپلې بېادبۍ هغه تسلي کوي او هغه خپل زړونو ته ورباندې سکون ورکوي خو هېڅ کله هم داسې نه ده معزز سامعینو زمونږ د اهل سنه والجماع عقیده دا ده چې والدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي دي سره د دې نه چې د امت علما پکې درې قوله لري یو قول چې د اکثرینو علماو د هغې توقف کوي او د توقف وجه علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه په تفسیر روح البیان کې داسې لیکلې ده وایي د توقف وجه دا ده چې نه په دې قول کوي چې دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي او نه په دې قول کوي چې دنیا نه د کفر په حالت کې تللي مبارک وجه دا بیانوي وایي دا مسله د معتقداتو نه ده نه په قبر کې خدای تعالی موږ نه دا پوښتنه نه کوي چې د نبي علیه السلام مور و پلار دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي او که د کفر په حالت کې تللي هر کله چې تا نه قبر کې دا پوښتنه نه کېږي نو ضرورت څه شی دی چې بحثونه کوي ورباندې ضرورت څه شی دی چې میله دې ګرمه کړې ده او شپه ورځ په دې اخته چې د نبي علیه السلام مور و پلار دنیا نه د کفر په حالت کې تللي نو یو جماعت د علماو هغه په دې قایل دی چې د دې په باره کې د ایمان او د کفر په باره کې به توقف کې خبره ونه کوي
او بیا یو طرف ډیر کم خلک چې ما په خوله د هغې نه تعبیر په علماو سره هم نشي کېدی هغې په دې قایل دي چې د نبي علیه السلام مور و پلار دنیا نه د کفر په حالت کې تللي او بل طرف د علماو بیا په دې قایل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور و پلار دا د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي او الحمدلله زموږ عقیده دا ده چې والدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي دي او وجه درته ووایم دا چې شرعي ادله په دې اړخ ډېر موجود دي هغې نه راتېرېږي او ساده خبره درته کوم الله تعالی دې د حضرت شیخ صاحب مبارک درجات بلند کې په شوق آمین ووایي مبارک به فرمایل وایي تاسو وګورئ هر هغه څه چې واسطې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک سره راغلی وي هغه څیز رب العالمین بختور ګرځولی په دې معنا باندې که مبارک یو ځای کې ناسته کړې هغه ځای ته خلک د برکت په نظر ګوري اگر که تیږه ده او اگر که لوټې دي او په دې باندې احوال د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په اتمې طریقې دال دي چې امام بخاري په دې مستقل باب لګی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې براته حج ته یا عمرې ته او د مدینې منورې نه به سفر کو ځان سره به یو شناخته انسان دا روان کړی هغه څوک چې چا به د نبي علیه السلام سره سفر کړی او ورته به یې ویل چې هغه ځایونه به راته په ګوته کوي چې په کوم ځای کې نبي علیه السلام دمه کړي وي هغه ځایونه به راته په ګوته کوي چې کوم ځای کې نبي علیه السلام مونځ کړی دی هغه ځایونه به راته په ګوته کوي چې کوم ځای کې نبي علیه السلام ناسته کړې ده د مبارک چې سفر به کوو مغه ځای کې چې کوم ځای کې به نبي علیه السلام اودس کړی وه د مبارک به اودس کوو کوم ځای کې چې به یې ناسته کړې وه هغې ځای کې به یې ناسته کوله کوم ځای کې به نبي علیه السلام خوراک کړی وه هغې ځای کې به یې خوراک کوو دا سفر به عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په دغه اندازه باندې توی کوه دا کوم ځای کې ناسته کړې محبوب دی په هغې ځای کې ناسته کوي نو د ناستې لامل څه شی وه که د محبوب د ناستې د وجې نه د ځمکې هغه حصه برکتي نه وه ګرځېدلې نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به هېڅکله په هغې ځای کې ناسته نه وه کړې خو چې ناسته یې کوله دلیل د دې دی چې د دغې مځکې او د خاورو د لوټو اتصال د نبي علیه السلام د وجود مبارک سره راغلی وه د هغه مبارک وجود خو برکتي وه خو که د تیږې تعلق هم ورسره راغلی رب العالمین د اتصال د وجې نه هغه تیږه هم برکتي ګرځولی ده یو لباس دی د محبوب د وجود سره تعلق راځي هغه لباس ته رب العالمین برکت ورکوي او ډېرې نمونې د هغې دپاره شته ډېرې نمونې یوه نمونه درته وایم حدیث مبارک کې راځي او زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لباس راوړه صحابه کرام وی نبی علیہ السلام مونږ وکته چې دا لباس په داسې انداز کې واخسته چې د مبارک ورته محتاج معلومېده یعنی چا چې یو شي ته ضرورت وي او د احتیاج په حالت کې راواخلي دا لباس په داسې حالت کې راواخسته مبارک دا لباس واغوسته مجلس کې یو صحابي مبارک ناست دی وړاندې شه نبي علیه السلام ته ورته وایي یا رسول الله که دا کوم لباس چې ستاسو په وجود مبارک باندې دی که دا ما ته راکئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بالکل در کومه وجه دا و د نبی علیه السلام په خوله کې نه وه دومره سخي انسانو صاحب د قصیدې وایي ما قال لا قط الا في التشهد ولولا التشهد لكان لاؤه نعمي وی نبی علیہ السلام لا نا چاته نو ویلی خو کنه ویلی د نو دا به په تشهد کې ویلا اشهد الله نه معنا نشتا وی کدا تشهد نه وی نو د نبی علیہ السلام دا لا به هم نعم وی که تشهد نه وی نو د نبی علیہ السلام په خوله نه وه مبارک سخی انسانو صحابي مبارک ته وی ټیک دا کور ته چې کله محبوب نه نوت دا نور صحابه کرام دلته وی ښه کار دی ونه که ولې تا نه کتل چې نبی علیہ السلام دا لباس په داسې حالت کې واخسته چې دی مبارک ورته محتاج معلومېده نو تا څنګه د نبی علیہ السلام نه غوښتنه وکړه چې دا لباس ما ته راکه صحابي مبارک ورته په الله قسم چې اغوستو د لباس ته حاجت نه لرمه خو لیکن دا اومې غوښته په دې اساس و بنیاد د نبی علیہ السلام نه چې شاید دغه لباس چې دا د نبی علیہ السلام د وجود مبارک سره اتصال راغلی دی چې دا لباس به زما دپاره کفن وګرځېږي یعنی دې دپاره مې ترې واخسته چې زه به دا لباس کفن کم همقسې شوه کله چې مبارک راغی وایي نه ګوسته دا لباس یې کېښود خپلو بچو ته یې وصیت وکړه وایي زه چې کله مړ شوم نو ما ته به بل کفن نه راکوئ هغه لباس به زما کفن وي چې د کوم لباس واسطه او تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک سره راغلی دی نو درخت اتصال سره
سره راځي هغه برکتي ګرځي د ځمکې اتصال ورسره راځي د هغه برکتي ګرځي او د ځمکې د برکت یو نمونه درته بله ووایم دې کې د علماو اختلاف دی چې دا په مځکو کې کومه مځکه غوره ده د مدینې منورې مځکه غوره ده او که د مکې مکرمې ځمکه غوره ده څوک وایي د مدینې منورې ځمکه غوره ده څوک وایي د مکې مکرمې ځمکه غوره ده جانبین خپل خپل ځان دپاره دلایل وایي خو لیکن د امام شافعي رحمه الله یا د امام مالک رحمت الله علیه رایه دا ده دا مبارکان وی دا اختلاف د ځمکې په هغه حصه کې دی چې د کمې حصې اتصال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک سره نه دی یعنی عام مځکه یاد دی دې کې د علماو اختلاف دی چې کوم یو غوره ده او کوم یو ډیره بهتره ده وایي هغه ځمکه چې د کمې ځمکې اتصال د نبي علیه السلام د وجود مبارک سره راغلی او هلته نبي علیه السلام تشریف فرما دی او دا ځمکه د هغه مبارک د وجود سره لګېدلې ده وایي نور عام مځکې خو پرېږده دغې مځکې ته وایي رب العالمین ځمکه لا څه کوي چې په عرش عظیم الشان باندې هم فضیلت او بهتري ورکړې ده دا ځمکه د عرش عظیم الشان نم غوره ده ولې ځکه اتصال د نبي علیه السلام د تنې سره راغلی اوس ته فکر وکړه د ځمکې اتصال د تنې د نبي علیه السلام سره راځي د علماو د یو جانب قول دا دی چې دا د عرش عظیم الشان نم غوره ده نو زه وایم چې هغه تنه هغه وجود چې په کوم وجود کې رسول الله صلی الله علیه وسلم میاشتې تیرې کړي دي نبی علیه السلام متعدد ورځې تیرې کړي دي چې یوې ځمکې ته رب العالمین دومره فضیلت او بهتري ورکوي نو چې په کومه خېټه کې نبی علیه السلام سکونت او ژوند کړی دی هغه خېټې ته به رب العالمین او هغه وجود ته به رب العالمین بهتري نه ورکوي طبعا د کوم وجود سره چې د نبی علیه السلام د وجود مبارک اتصال راغلی هغه وجود د رب العالمین په درګاه کې یو حیثیت او اعلی مقام لري نو په دې وجه باندې زموږ عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي دا خبره مې دې پورې ورته کوله که چېرته دا مؤمنه نه وی داسې عجیبه بشارتونه او داسې عجیبه زیري دې هېڅکله هم نه لیدل مبارک کوئ یو خوب مې ولید چې رڼا مې د وجود نه خوره شوه رب العالمین د شام قصرونه راته راوښودل او بیا وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېده یو آواز مې تر غوږه شه او د آواز کې راته ویلی کېږي چې ای زنانه ته په دې پوهې چې دا ستا په خېټه څوک او دا ستا د وجود نه څوک وزېږېدل وایي راته ویلی کېږي چې دا کم څوک تا وزېږول دا د ټولو عالمینو سردار دی او چې کله نوم ورته ږدي معمولا خلک ماشومانو ته نوم دي وایي راته ویلی کېږي په آواز کې وایي چې کله نوم ورته ږدي نو نوم ورته کېدی محمد صلی الله علیه وسلم که دا کافره وایي عیاذا بالله داسې بشارتونه یې نه لیدل که دا کافره وایي داسې خوبونه یې نه لیدل که دا کافره وایي دغسې القاګانې ورته نه کېدلې خو چې دا القاګانې کېږي ورته او دا حالات دا مبارکه په سترګو باندې ویني معلومیږي دا چې د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللې ده نو په دې اساس و بنیاد باندې یوه خبره مې دا درته کوله چې د هغې عجایبو نه چې د محبوب د ولادت په دوران کې خلکو په سترګو لیدلي و ده چې د مبارک د راتلو سره یوه رڼا رب العالمین خوره کړله او نور هم ډېر عجایب دي یو دوه نمونې درته بلې وایم د هغې عجایبو د نمونې نه یوه عجیبه علما دا لیکي وایي دا د خانه کعبې نه ګیر چاپېره 314 بوتان یخي وه خو چې په کومه شپه نبي علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه وایي سهار چې د عابدین د بوتانو راتلل چا چې د بوتانو ته عبادتونه کول وایي هغه بوتان چې د خانه کعبې نه ګیر چاپېره یخي ولاړو او خلکو به ورته سجدې کولې عبادتونه به یې کول هغه بوتان ټول سرنګون پراته وه یوه بله عجیبه چې د نبي علیه السلام د ولادت سره پیښه وه هغه دا وه دا د فارس خلک چې دی دا مجوسیانو د اور عبادتونه به یې کول نو د اور عبادت چې کوو نو طبعا اور به هېڅکله دوی مړ کېدو ته نه پرېښوده دا اور چې به چا بلو دا به د هغې د خواصو د جملې نه وه دا د اور خدمت چې کوو دا په هغوی کې د خواصو د جملې نه ولې ځکه د دوی د معبود خدمت یې کوه علماو اهل سیرو لیکلي دي و یوه آتشکده وه په فارس کې چې تقریبا 1000 کاله پکې مسلسل اور بل شوی وه 1000 کاله مسلسل معمولی ذره انقطاع پکې نه راغلی او دا چې بس معمولی به کمزوری کېده بیا به تازه کوو کمزوری کېده بیا به تازه کېده همدا سلسله به همدغسې روانه وه وایي چې په کومه شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړه هغه د 1000 کالو بل شوی اور په هغې شپه باندې یخ کرخ پروت وه
دا ټول بشارتونه او زیری وي دې خبرې طرف ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ دنیا ته او د مبارک هغه هستی ده چې الله تعالی به د په تشریف آوري او د مبارک په مبعوث کېدو سره دا تیری د کفر او د شرک د مخ د مځکې نه ورکوي او رڼا د دین اسلام به رب العالمین هغه په دنیا کې چې دی خوروي په دې اساس باندې دغسې بهترین پیغمبر په یاد کې راغونډ یو رب العالمین مو دا جمواري په خپل دربار کې قبول او منظوره کا خبرې ډېرې دي مولوي صاحب محترم تشریف فرما دی هغې به هم تاسو شی ویل غواړي نو په همدې باندې اکتفا کوو الله تعالی مو دا راتګ او دا خبرې دا اورېدل دا صدقات دا تجمع ټول د مبارک سره د محبت او د مینې سبب او باعث وګرځوه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته